کله چې د دنیا د جهالت په تیارو ارکابه او د ظلم او ستم ګلې پرې ورېدلې ځمکې او اسمان دې نه مخکې د داسې ناترس حالاتو کتنه وکړه. د انسانیت په مرۍ د ظلم او د جبر او د استبداد ښامارانو خپلې پنجې خښې کړې. وایي نو په داسې وخت کې د به غرونو نه داسې نور راوختلو چې اصلي سړی د جهالت د پناه کندو ته ټېلوال او دا ناترسه ماښامونه یې د سپین سبا په توره مات کړل او د ستم مګنولي د انسانیت ته یې د امن لمن خیمه کړه. د امن او سوکالۍ په واګانو سره د مظلوم مخه وګرځوله او د بې رحمۍ په خزانونو د انسانیت داره باغ باندې وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. سپرلی راغی د اشرف بلبلان د طلع البدر علینا په چهار ګډ شو د معاشرې ځوړندې الټه شوې بل په خپل مدار کې چلن شروع شو. هر طرف تسلیم وږمې خورې شوې او د وحدت په ګلستان اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون ګلونو خپلې غوټې وسپړلې. ځکه خو شاعر وایي ستا په یو لاړه سمندر کړه خپل خوندونه بدل، ستا په یو لاړه سمندر کړه خپل خوندونه بدل، د مخ جلوې دې کړې نمرونو له رنګونه بدل. ستا په مسکا باندې چمن کې شوې غوټې ګلونه یو تبسم دې کړې چمن کې ټول ګلونه بدل. قدرمنو میلمنو د اسلام نه مخکې د جهالت دور دی، هر طرف ته د کفر تیارې خورې دي، ژوندی اړونه ښخېږي په وړه وړه خبره د آدم علیه السلام د اولاد وینه تویېږي چې زما نبي صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي د کفر او د شرک تیارې ختمېږي، د رب په صحراګانو کې د لا اله الا الله اواز اوچتېږي. خو محترمو د اسلام دا رڼا دومره په اسانه نه ده، دا غوره شوې چې ده دې لپاره زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم وینې تویې کړې وې. خو افسوس په دې نه وای دور کې موږ د هر چا نه خبر یو، موږ ساینس پېژنو، ټکنالوجي پېژنو، خو موږ د خپل نبي صلی الله علیه وسلم د قربانیانو نه ناخبره یو. ځکه چې زموږ په زړه کې د خپل نبي صلی الله علیه وسلم مینه نشته. هغه منظر زما د سترګو وړاندې دی چې زما نبي صلی الله علیه وسلم لوږې او تندې والې د طایف په کوڅو کې یو کس ته منتونه کوي چې ته کلمه ووایه ته به د اور نه بچ شې. نو طایف خلکو ته ګوره زما نبي صلی الله علیه وسلم د کلي وباسي خپل ځوانان ورپسې کوي. نو چې کله جبرائیل راځي د دې قوم د تباه کولو فیصله کوي، نو زما نبي ورته په جواب کې وایي چې نه جبرائیله که دا خلک زما خبره ونه مني نو د دې په اولاد کې به داسې خلک پیدا شي چې د اسلام اوچتوالي ذریعه به جوړ. ځکه خو شاعر وایي کلمه پاسه جرأت وکړه پیغمبر ولیکه، کلمه پاسه جرأت وکړه پیغمبر ولیکه، بیا یې صفات عظیم اخلاق ډېر په هنر ولیکه. تورې تیارې د ظلم او د جبر تور تاریخ ته مه کې چا په رڼا چې ځلېدل هغه نور ولیکه.